السلام علیکم ملګرو، زه مرشد خان جبار را سره دی او رالو منپوهه ښار عام ته امر ودرېږه دلته څه مسله نشته، زه په خوله ویم که نه دا خو ویډیو نه ده، لږ داسې راشه داسې راځه. په دې ټایم کې رالم منپوهې ښار عام ته، ما چې د خپلو پښتنو سره میلاو شو ځکه تاسو ته پته وه چې میډیا ټول زیات کسان چې وو هغه کم چې ویډیوز روغی. ګوره زما همیشه خلاف کم کسان راپاسي کم چې ویډیوز روغی او د ویډیوز نه 2-3 روپۍ ګټي. نور عام عوام چې دی الحمدلله زموږ سره ډېر زیاته مینه لري، الله دې ولله ډېر زیات عزت ورکړي. زما صرف یو مقصد و، زما په دې خوا او شا کې ډېر پښتانه راځي کینی دا میډیا والا خاص کر او لکه مطلب وایي ته زموږ ورور یې، ته زموږ سی او ملګری او وروسته به یې خپې والې. نو ما پکې یو داسې پلانینګ وکړو که نه، ما چې ما ته په دې کې د خپل او د پردي پته ولګي، خو چې ومې کتل ټول پردي ورور خپل پکې نه و. جبار دی خو خیر دا زموږ سره کار کوي او دغه دې اوس د جبار هم پته نه وي چې دی بل ځای کار کوي بیا ګوره چې دی به را سره سلبه کوي. نو ته به سره جباره زه دا دې رالم 3 میاشتې پس او دا میډیا والا چې کومې خبرې ارشد خان په خپله 3 میاشتې نه کېږي 4-5 میاشتې کېږي چې دی راغی، ځکه چې خلکو خو پې هر قسمه الزامات او هر قسمه خبرې کړی، چا مړ کړی و هغه خپل په ژوندي باندې چا وله هوټل هم ویشلې وي دا به زما شي دا به ستا شي. نو د هغې پورې خبره تلې وه نو انسان کې چې لا دم وي نو انشاءالله چې داسې به هېڅ سم ونه شي. بل دا خبره ده که د 3-3.5 کاله زما داسې وشي که په دې کې ما داسې حرکت کړی وي یا که ما داسې د زړه ته یو خاص تکلیف هم رسولی نو دا دې په دې لارې مخامخ دې تاسو ته ووایي چې او جبار دی دې ځای کې دې ما تکلیف راکړی دی او الله دې انشاءالله جبار چې څنګه خبره وکړه الله ګواه زما دې خیال ساتي لکه د مشر رور د رور او چې کله یو سړی د رور په شانتي چاله خیال ساتي تاسو ورته وایي دا چمچه لګوي زمونږ خو دقه یو منافقت دی. بله خبر دا ده چې ما د الله د یاري د ماښام مونځ وکړو صحیح ده چې زه لکه نسوار نه کوم سګرټ نه کوم. یو خو شوقیه چېرته په یو محفل کې سړی کینی او وایي سګرټ والا مونږ یې بس لږ غوند سګرټ راکاږو بس بیا یې ورپرېږدو او د هغې نه علاوه چې دی که نه په ما باندې خلک دا الزام لګوي دا شراب او دا سا او دا سا. زه دوبۍ ته تلم تاسو ته پته ده هلته کې هر سا ازادي ده که نه ملګریه چې څه پکې کول غواړي هغه په ته کولی شي. الحمدلله روپۍ زما سره شته او چې زه غواړم په پاکستان کې هم کولی شم. نن سبا د میډیا دور دی وای جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. زمونږ شیمپو هغه مونږ لاونچ کوو، د شیمپو دپاره مونږ ډېر غټ انویسټمنټ کړی دی. په پښتو کې به ما ویډیوز جوړولې، ما ته یو فیمیل میلاو شوه چې هغه مطلب دا دی هلته کې خلکو له ویډیوز کوي هغه 25,000 او 20,000 درهم پیدا کوي صحیح ده. خو چونکې ما وله ویډیو کړي وه د هغو د هوټل دپاره نو د دې د وجې په پرې کې ما له پروموشن زمونږ د دغه وکړه او د سند او اردو والا چې څونه خلک دي تاسو یقین وکړئ چې زمونږ د شیمپو په انتظار دي او تاسو چې زه نور څه نه یم خو چې صرف شیمپو راشي که نه نو دا کم منافقین چې او دا منافقت یې وکړو د دې دپاره هغه مرګ دی چې په هغې خلک سر وینځي ویښته وینځي او هغه خلک په هغې باندې بیا فیډبیک ورکړي چې هلکه دا خو او زمونږ د یو پښتون برینډ او بیا کلونجي شیمپو کلونجي نوم تاسو ماله کېښه ما تاسو ته څه ما یې میده و خرابه ده تاسو چې دی دغه وکئ دا د کلونجي اوبه وڅکئ نو تاسو وی کلونجي ماما نو ما هم هغه کلونجي برینډ کو دا دی اوس راغلی یم په منپوهه ښار عام کې هم د خپل رسټورنټ کې ولاړ یم الحمدلله. جبار دی زالان دی نور زمونږ ملګري دي راشه که نه دا وګورئ ماشاءالله دا زمونږ ملګري دي پښتنو. ما چې دې کسان ته وایي که نه ما یې زه نسوار نه کوم او سګرټ نه کوم او خلک وایي دا شراب څکي نو څه وایي غټ الزام د باندې لګېدلی وچ پوچه لګېدلی شراب څکه نه دغه ملګري ناستو سګرټ یې لګولو ما یې مزې یې وکړې دا دروغ دي تا ته پته شته یوه خبره واوره خو دا به الله له دې جواب ورکوي. السلام علیکم په خیر څنګه یې ښه دا ګورئ ملګرو یې تا خو د پرونو کابل ته وې سبا السلام علیکم چې هغه وایي ما یې زه درالم وی دا وی جیل دی او دا بند شوی دی او شراب او د زنانو په دوبۍ کې تاسو ته پته ده ازادي ده په هره کوڅه کې مساج سینټر دی او په هره کوڅه کې جومات هم دی چې ته څه کې کوه نو لکه مطلب دا دی زه دې ټول ته دغه یوه خبره کوم 2-3 روپۍ ورکوو چې غلط کار کوي هر ځای میلاویږي داسې ده که نه ده. مونږ شیمپو لانچ کوو شیمپو تاسو ته پته ده او په شیمپو لکه زمونږ ډېره خرچه شوې وه ما زه په پښتو کې ویډیو روغم او هغه جنۍ چې دا په اردو کې روغی او څونه فالوور دي 63 لاک اردو والا خلکو ته هغه ویډیو ورسېده زمونږ شیمپو او دا کم چې میډیا والا په ما پسې لګیا و که نه دي لا مرګ را روان دی. تاسو به اوس وایئ چې مرګ څنګه را روان دی
چې شیمپو پر ایگزامپل تا استعمال کو ته به خامخا ویډیو کې کنه چې الکه دا خو زه لیونی شم ټول عمر دا غلط شیمپوانه ویښته مې ختلو کینه لګ دې اوس صحیح شو ودلې نو ملګرو لګ را دي خوشی ښه چې ګورئ زه درته یوه خبره کومه او منی یمو وای کم انسان پیغمبر علیه السلام فرمایي ښه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم انسان په خپل مسلمان رور باندې یو تهمت ولګو تهمت څه ته وایي لکه په دې هلک کې یو کار نشته او زه راشم په یو محفل کې ویم چې په ده کې دا کار دی نو وایي دا زما په امت کې نه دی لکه د امت نه یې خارج کړی دغه سړی ولې په دې سره غلط فهمي پیدا کېږي جباره رور مې نه ودرېږه راځه ګوره منافقت نه دی عبدالله بن ابی یو غټ منافق تیر شوی دی تاسو به دا واقعه نه اورېدلې خو زمونږ چې دا څونه مینوالو دا خلک دي دا به واوري دا عبدالله بن ابی یو منافق تیر شوی دی او قافله روانه وه په هغې کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې به کله د یو ځای نه بل ځای ته تشریف وړو که نه نو د ځان سره به یوه بیبي به وه نو په دې موقع باندې پیغمبر علیه السلام د ځان سره حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بوتله صحیح شو نو سحاجتو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې له لاړه چې دا غاړې مطلب هغه لږه ډېره به ایساره شوي نو چې دی تلو نو دا تې پاتې شوه نو دقې عبدالله بن ابی په دې باندې غلط الزام ولګو چې دونه وه چې وایي پیغمبر علیه السلام په جومات کې خلک راټول کړل او فیصله یې دې له کوله نو یو صحابي پکې پاسېدو چې لکه ستا سره خو د طلاق هغه لار شته نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه پاسېدو چې تاله د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره الله پاک لکه مطلب دا رشته کړې نو الله پاک به د دې صفایي ورکوي نو په هغې باندې آیاتونه نازل شو وی دا پاکه ده نو په دغه ټایم کې د منافق سړي چې څوک په چا تهمت ولګوي بد نو په دغه ټایم کې د بت پرست نه لاندې هله سزا کېښوده ولې دا غلط فهمي راولي دي چې په ما پسې دا کوم ویډیوګانې کولې زما واړه بچي وو وی دا وی نه سعودي ته پرېږدي او نه دوبۍ ته پرېږدي هغو د زړه نه یو خدای خبرو صحیح شو چې ویډیو به یې کتلي ښه وایي دا شراب څکي مونږ نسوار نه کوئ دا وایي دا شراب څکي او دی وایي په زنا کې ونیول شو تاسو چېرته یو ورځ لیدلی چې په دوبۍ کې په زنا څوک نیوی شوی دی یو داسې ما ته ووایي تاسو لیدلی صحیح شو لکه زه په یوه هفته کې دننه 3 ملکونو ته لاړم نو یم زه لکه مین خبره په دې کې دا ده چې لکه د دې خلکو پسې مزی دا ټول ما دروغ ثابت کړل دقلته ناسي څوک ایجنټان دي د ایجنټۍ په شکل کې زما پښتانه ټول تباه برباد کړل وی والقسم مې دی په خدای داسې ایجنټان دي او زه درته یم هلکه چې کم ایجنټ د روپۍ والي که نه او میډیا استعمالوي په ما پسې راشئ که مې دلته دا روپۍ وانغستې د جیبه به درکړم که مې دلته وانغستې دا میډیا چې استعمالوي کم ایجنټان او ستاسو نه روپۍ والي یا په کلي کې والي که نه او هغه زما خواله راورسوئ ځان که ما تاسو له دا روپۍ وانغستې قسم په خدای چې د خپل جیبه بې درته شماروم او در کوم به دا منافقین دا ټول ما تاسو ته وښول چې دی کینی دروغ رښتیا په دې پښتنو پسې بل سړی نه راځي په دې پسې هم دغه خپل پښتون راځي د 3 میاشتو یې زه چاله ورکړي او چاله څه ورکړي او تباهي ول وکړي لکه مطلب دغه کې دا دی زه الحمدلله په خپل منپوهه شارام برانچ کې یم چې رالم دا ټول رالو پښتانه د دې چې ګورئ الله پاک چې د چا په زړه کې چاله عزت واچوي که نه هغه ته بني ادم نشي لرې کولی دا چا ته رنګ راځي صحیح ده تاسو د هغه نشئ که نه دا اوس زما سره دي به اوس پښتانه خو تاسو ته پته ده چې د چا نه غلطي وشي په ټیم سزا ورکوي توبې ته څوک نه پرېږدي که نه دا نشته ګورئ وایي که یو سړی الیاذ بالله مطلب ګستاخي هم وکړي که نه نو وایي دی چې دی به کینوئ دی به په واکوئ صحیح شو وایي که اسلام هم پرېږدي صحیح شو دی واجب القتل دی خو په هغه ټایم کې چې دی واپس خپلې لار ته نه راوړي نو مونږ خروره بیا تا ته پته ده نو یا لکه بله ورځ مې یو ویډیو کته یو ماشوم سره چا زنا کړی او بیا پرې په ګټو ویشتی دی لیدلی و دی که نه دا صحیح ده لکه زمونږ کمزوري ده ته یم که نه لکه ماشوم سره زنا کړی او بیا په ګټ ویشتی هغه چې په کمنداز پروت دی ښه د هغې نه وروسته چې دی زمونږ د پښتانه کم کار کوي د یو بل سره مطلب زه خو تاسو ولیدم که نه په میډیا کې چې دی په ما پسې څه ونه وي زما والد صاحب زما مور زمونږ ټولو له دې کم درد او تکلیف ورکړو اوس ورسره څه نشته نو وایي په پراپرټۍ کې وایي دغه دی
سو ته پروموشن وته وي سو ډیسکاونټ دی ما خو په ګوپیانو باندې دغه لیدل چې کله ګوپیان څخاشي دسه د سر دروغ هم کرشچایم ګوره چې کله ګوپیان څخاشي او ټماټر څخاشي نو چې په 10 روپۍ کیلو الکه په 2 روپۍ کیلو دی نو زمکه چې کله په یو ځکه الته پساو شي او د سړي په سر پرته او ته در 50000 درهم په کې بیلمه خو د دې شي نه مخلاص کا نو نو په مخوینو په پروموشن دی به او ستام سترګې شنې دي ګوره مونږ هر یو تن ته نه وایو واو هغه د پښتنو سالار وای چې وای یو ډیر غټ شخصیت دا منی چې دا غټ شخصیت دی خو منافق دی زه ته اکثر مې ما پلار به دي تا ته ګورې چې دا رانه څه پیدا دی خو 2 روپۍ دی په لګېږي وای به چې څه پرېږده نو دا وګورئ په منپوه شاریام کې ماشاءالله جباره ته خو داسې کېناستې اوس پاسې دی دا پکې راولې دا خلک که نه کم دی دا هغه کس په کم دی چې راغی دا پکې راوله جبار په 4 بجې کار له راغی کېناستو هلکه زه په دې ورځ به تبو کړم صحیح ده چې ته بیا 2 ورځې پاسې نو ګورې یې موږ ښه ښکلی ګپ شپ لګو الله ګواه دی دې الله ښه جباره څه وی تو ما وی کوي چې هغه د پولیس را لګورې موږ د پولیسو نه ډېر سخت یېرېږو اوس دا خو منپوه شارام دغه ادریس محته ده او دا ورته زموږ هوټل دا خو هر چاته معلوم دی وروره هو صحیح شوزه دا یو شعر کا